مبارک ورځ ترا نصیب کړلا ټول پدې و الحمدلله. دا د الله جل شانه د طرف نه د میلمستیا د ضیافت او د مبارکه او د خوشاله ورځ ده. یو میاش د الله تعالی حکم ټول مؤمنان اومني په داسې طریقې سره چې هغوی روژه نیسي، هم د خېټې وي، هم د سترګو وي، هم د لاسونو وي، هم د زړه وي، هم د بدن او د روح وي. الله جل شانه په بیا داسې ورځ راولي چې هغه الله تعالی د خوشحالۍ اظهار پدې کې په مؤمنانو باندې کوي. دی وجنا اختر دا ورځ د ډېر د خوشحالۍ ده. پدې کې حدیث کې راځي خوراک سکاک پکار دی، پدې کې د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خفګان اظهار نه دی پکار. پکم کور کې چې غم راغلی وي التتل نه پکار، لکه دا خلک ورشه او راځي کې بنو غم راځي بو کو، دا غلط رسم او رواج دی. هم دا غرنګي روزه د عبادت وا، لیکن هغه عبادت په دغه ورځ ختم شول. په دغه ورځ باندې دا اختر د مزن مخ کی نفل کول هم مکروه دي، بلکې عیدگاه کې کسړې ورشي نو عیدگاه کې د مزن پس اختر مزن پس هم مستودریدل او نفل کول مکروه دي. خوراک سکاک پکې لازم دی، سړی دی معمولی او چمچ خوراک وکي، خو چې دا پته لګي چې د دې سړی روزه نه ده او دا بوزه ده او د خوشاله اظهار کوي. دا سړی چې د اختر په ورځ یو کجوره وخوري، یو چمچ وخوري، یو ګډچی وکي، دی باندې الله جل شانو دې له ډېر زیات اجر او ثواب ورکړي. دی وجنه دا اختر دا ورځ خصوصا وړوکی اختر او بیا وروسته لوی اختر دا د الله تعالی د میلمستیا او د خوشاله ورځ ده. پدې کې سړی خیسته جامې چې کم میسرې ک نوی وي او ک زړې وي پاکي وي هغه واغوندي، غسل وکي، خوشبویانی ولګي اور پاک کپڑا ټوپه پټکي چې سم میسرې سړی تکبیر وای او جمعه ته روان شي. زنانه کور کې مزخو د اختر نه کوي او نه دی پکار، خو لیکن چې کله سړی مز وکي هغوی دی بیا نفل خپل وکي، یو 2 رکعاته 3 رکعاته نفل وکي. زنانه وی واده شوي وي هغوی د نکري د شپې ولګي، د هغوی دپاره ښه طریقه ده. کور کې واړه د خوشحالۍ اظهار کوي، خوشحالي ورله پکار ده. مشران ته پکار ده چې د وړو سر کینی هغوی سر گپ شپ ولګي او د دې خبرې اظهار وکړي چې دا د الله جل شانو د طرف نه یو تحفه او د مینې محبت ورځ ده. ما خو مضمون دا او چې الله جل شانه دین اسلام د امن ګرځولې دی، دومره امن ګرځولې دی چې د مسلمانانو د اختر ورځ هم د خوشحالۍ اظهار ده او په دې کې امن پکار دی. دین اسلام سراسر امن دی، ایمان د امن نه دی، اسلام د سلامتی نه دی. الله تعالی دین اسلام د سلامتی دین ګرځولې دی. الله تعالی قرآن کریم کې چې د ایمان د مؤمنانو د مسلمانانو ذکر کړی دی نو دومره کړی دی چې په هر ذکر د دې خبرې رعایت شوی دی چې مسلمان سړی به بل چاله تکلیف نه ورکوي. هم دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان هغه دی چې دغه د لاس جبې نه بل چاته تکلیف نه رسی، دغه د لاس جبې نه یعنی د ټول بدن نه خبرونه به هم چاله تکلیف نه ورکوي. ځینې کسان خو د هغوی خوله ډېره چلیږي، خوله به نه چلې، خپل ژبه به د چا د بېزتۍ دپاره، کنځلو دپاره، جګړو دپاره به نه اختیاري. یو دغه رنګې د سترګو په اشارو باندې به هم کار نه کوي چې سړی په سترګو په اشارو باندې کوي ځان نه افلاطون جوړ کړي چې وګوره که نه سړی رالی وګوره دا خو لا مونږ څه ګڼلو ده. نو چې په لاس سړی له تکلیف نه ورکوي نو پښتو هم تکلیف نه ورکوي، دکې به هم چاله نه ورکوي. معنی داش والا چې مؤمن سړی با د خپل ځان د وجې نه
داسې صورتحال به نه جوړی چې بل چاله تکلیف ورکړي. انسان خو لا پرېږده وه زناور له به هم تکلیف نه ورکړي. انسان خو لا پرېږده وه حیوان له به تکلیف نه ورکوي. په دې کې خلک ډېر ګډوډ دي. انسان له نه ورکوي حیوان له ورکوي. ځینې انسان له ورکوي تکلیف حیوان له نه ورکوي. حالانکه دواړو له تکلیف نه دی ورکول پکار. یو سپی اوده دی نو څه ضرورت دی چې ته دا سپی له لته ورکوي چې پاسه ستا په ځي باندې اوده دی ستا په دې بالغ باندې اوده دی چې تا له لته ورکړله. یو پیشو دی په یو ځای کې آرام کوي ناست دی نو ستا په سټ خو نه دی ناست که نه خو ناست دی که نه آرام دی کوي. ځینې واړه او ځینې کسان په هغې کې دومره شیطانۍ وي چې خامخا به هغه له تکلیف ورکوي. خامخا به په زوره روډ ته ورواردی چې ګاډی پرې راشي او چکنې کړي. په غلیل باندې یا په یو شي باندې نښه ګرځوي او هغه له نقصان ورکوي. دا ناروا دی. که ته خیال ساتلی شي ځان سره پاللی شي خدمت یې کولی شي جو ټیک ده. چې نه یې پاللی شي نه یې خدمت کولی شي نو دا ستا د ښکار دپاره خو نه دی. ښکار دپاره ځنګل کې ورشه او ورشه ښکار کوه. یا به ته ښکار شي یا به تا ښکار کړي. حیوانات لهم تکلیف فضل نه دی ورکول پکار. هغه حیوان چې هغه تاله تکلیف درکوي بالکل تا هغه وجلی شي. حدیث کې راځي چې تاله تکلیف درکوي کم مار لړم تاله تکلیف درکوي ځان ته ساته یا ته ځان او یا دا دی چې مړی که چې ته خلاصېږي نه کمه مګه دې تنګوي بالکل یې مړه. خو لیکن عام حیوانات له تکلیف نه دی ورکول پکار. نو انسان له به څنګه یو سړی تکلیف ورکي. هم دی وجنا اسلام د یو څو خبرو وضاحت کړی دی. اول د انسان جان محفوظ اول پکار دی. د انسان جان محفوظ کول دومره ضروری دی چې قرآن کریم خصفا دا خبره کړه ده. من احیا الناس فکأنما من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو سړی ژوندې کو دې ټول خلق ژوندې پاتې کړل. چا چې یو کس ووجلو دې ټول خلق ووجل. یعنی د یو کس مرګ او ژوند شریعت هغه د ټولو خلقو مرګ او ژوند ګرځولی دی. د جان مسله ده. یو سړی را پرېوتو زخمی شو تا فورا هسپتال ته ویوړلو او هغه د دې د لاسه ژوندې پاتې شو. دا داسې دی تا مخلوقات ژوندې پاتې کړل. ځکه د یو سړي سره به د هغه کور کمبه او ټول خاندان به تړلی شوي وي. سړی یو دی خو لیکن شاته پسې پوره کورنۍ ده. یو کس دی خو پوره ستنه ده د هغه د لاسه ټول قوم روان دی. د یو کس خیال ساتل د ټولو خلکو خیال ساتل دی. هم دی وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل که یو کس چا ووجلو او ما ته پته ولګېدل چې پلان کې خلک په دې کې شریک دی دا ټول خلک به زه په دې کې سزا به ورکوم او په قصاص کې به ټول وجنم. چا ورته وی چې که دا 50 کسان ام 50 نه وي که ټول ځمکه اسمانونه ولا راغونډ شي ام به ولا سزا ورکوم. ځکه د یو کس ژوند هغه د ټولو خلکو ژوند دی. د انسان جان قیمتي دی. هم دی وجه نه شریعت قصاص فرض کړلو. قصاص ولې فرض شول؟ فرض معنا قصاص لازمی شولو. هغه چا د پاره چې یو سړی ته بدل اخلي. چې کم سړی بدل اخلي هغه د پاره یو سړی نه حق قتل کړی دی قتل عمدي کړی دی قصاص ته اغستې شي دیت ته اغستې شي. دویم نمبر معاف کولی شي. دریم نمبر چې کم یو کوي سړی ولی چې یو سړی د قصاص واغستلی شو بیا به بل څوک غلط کار نه کوي. هیڅ څوک به غلط کار نه کوي. دی وجنا یوازې شریعت د وجلو نه دی د جان حفاظت د پاره دام راغله چې د جان حفاظت کې دی وجنا کده یو سړی اندامونه چا وران کړل داسې گزارونه په وکړل چې دای ګډ کړلو لاس ورلا مات کړلو غاخونه ورلا مات کړلو د دینه به هم باقاعده دیت اغستل کیږي. او څومره د دې دیت نیم دیت دی یا د نیم لک کم دی. یعنی خامخا به د دینه سره جرمانه به سړی اخلي چې څوک سبا دا ورانه ونه کی. معنی دا شولا چې د جان حفاظت شریعت هغه مقرر کړی دی. د وجې نه د دې په مقابله کې شریعت د قصاص قانون جاری کړل. دیم شریعت هغه قانون جاری کړی دی هغه دا دی چې د جان نه علاوه
سړی به د مال حفاظت کوي. مال حفاظت هم پکار دی ځکه چې مال وي سړی خپل ژوند ښه تېرولی شي، د خلکو حقوق ادا کولی شي، د خلکو سره خیر ښېګړه کولی شي، ملک کې ترقي راځي، د خیر خیراتو د صدقاتو هغه کار کیږي، د مسلمانانو سره خیر ښېګړه کیږي. دې وجې نه د مال حفاظت هم شریعت په دې کې لازم کړل. او دومره وفرمایل چې من قتل دون ماله فهو شهید. سړی د خپل مال بچاو د پاره مړ شولو دا شهید دی. تا نه غل سوړي او تپسي زور کې چې موړه دا مې د بچو حق دی، دا ما ډېر په مشکله ګټلې دی، په دې باندې حج عمرې لازم او تا نه په زور وړي او په دغه کې پتا باندې ډز وکي، داسې سړی شهید دی. ټیک دی کته وې چې دا پیسې دا مال ویسا خیر دی تزان بچ کو دا لویه خبره چې ځان دې بچ کو. لیکن ځینې کسان داسې وي چې غریبانان په خپل غریبۍ ډېر خپي چې زه به بیا څه کوم یاره ما بچي به څه کي. شریعت ورله اجازت ورکړی دی. مال هم قیمتي شی دی، د دې سړی خیال ساتي. او دریم عزت، شریعت ویلی دی چې د بل چا عزت به محفوظه وي، د بل سړی او خپل عزت به محفوظ ساتي، د چا عزت ته به لاس نه اچي. که چا د چا عزت ته لاس واچولو د دې سړی نه به پوره په پوره بدل اغستلی کیږي. که چا د بې حیایۍ ارتکاب وکړو، چا د چا عزت ته لاس واچولو د هغه نه پوره بدل اغستلی کیږي. او د دې سزا خو د نورو سزاګانو نه ډېره زیاته سخته ده. د رجم او د سنسارۍ کم قانون دی دا په سزاګانو کې د ټولو نه سخته سزا ده. څلور کسان چې ګواهان شي په یو بې حیایۍ باندې او خبره ښکاره شوله، هغه کس چې کم مجرم دی هغه به د خلکو مخې ته په کاڼو به ویشتلی کېږي چې تر څو پورې سا نه یې ورکړي دا به څوک نه پرېږدي. چې کله د اسلامي قانون خبر راشي نو ډېر خلک بیا یېرېږي نه که نو سزاګانې دي پکې، کاڼې باندې ویشتل دي او لاس پرې کول دي. نو دا صداقت د چا دپاره دی؟ دا د غل دپاره نه دي، دا د ډاکو دپاره نه دي، دا د مجرم دپاره نه دي چې ته پې نن خفه کېږي. د دې مطلب دا چې د ډاکوانو ملګری، ته د غل ملګری، ته د غل سپورټ کې چې هغه ته سزا میلاو نشي، چې غل ته سزا میلاو شوله، ډاکو ته میلاو شوله، یو بې حیا ته میلاو شوله، معاشره به په امن کې راشي. معاشره به په امن کې راشي چې کله د سزاګانو اجرا وشي. په کم ملکونو کې چې مونږ وچو ډېر جدید ټیکنالوژي ده او ډېر مال دولت ته لاړ شي هلته چې دا سزاګانې نشته دي، هلته جیلونه زیات ډک دي، معاشره کې جرم زیات دی او امن نشته. لاړ شئ یورپین ملکونو ته لاړ شئ، مغرب کې وګورئ، د خواوشا نور ملکونو کې یو سړی وی ما ته مزدوري نه میلاویږي، راځه چې زه جیل ته ورشم، بار خاصم کاروبار نشته، جیل کې به کاروبار ډوډۍ به م راکوي او چې بار راوځم نو څه نه څه پیسې به راسره وي. او یو جرم کوي او لږ ساعت پس بیا بل جرم کوي، جیلونه ښه کاروبار ځای جوړ شوی دی. د هغو خفیه ادارې دغه جرایم له پیسې پیدا کوي او کار روان دی. تاسو زموږ د اسلامي یو ملک دی سعودي عرب ته ورشئ، یو اے ته ورشئ، اماراتو ته ورشئ، لاړ شئ، څه حساب دی؟ هلته اسلام کا ډېر کم دی خو قانون برابر کړی دی، نو څوک د غلا تصور نه کوي. ګوره دونه واړه واړه 3 فوټه او 4 فوټه دیوالي، دا 3 او 4 فوټه دیوال خلک کراس کوي او که نه کراس کوي، لیکن څوک ټوپ نه وایي چې د چا کور ته ور ودانګم او غلا وکړم. هر څه به بهر پراته وي کولاو. ولې؟ قانون مضبوط دی، عمل پې روان دی، خپل او پردی نه کوي، سزا جزا عمل روان دی. سموده پورې خو فرانس والا به ټوپونه والا او جرمني والا چې زموږ ملک ډېر امن دی، نو هغه به ټوپونه والا خو اوس د ډېر وخت نه دا یو ای والا ټوپونه وایي چې زموږ مقابله دي څوک وکړي، زموږ دیوال دومره چیت دی، پر انعام هسې ډي پي سي م کړې ده او څوک دي غلط کار وکړي، غلا دي څوک وکړي او هر کال هغوی انعام ګټي په دې خبره باندې چې زموږ قانون مضبوط دی. د بې حیایۍ ارتکاب چې کېږي نو شریعت چې دا سخته سزا ورکړې ده نو دا دې دپاره ورکړې ده. او دا درته م یو عرض کومه چې شریعت چې کم سزا مقرر کړی ده د رجم د سنګسارۍ دا دومره
مضبوط شرایط سره دا چې په تاریخ کې اوسه پوری دې سزا باندې عمل نه دی شوی، په دې سزا عمل نه دی شوی. یعنی یو کس ته د دې شرایط مطابق سنگساری نه ده میلاو شوی اوسه پوری. کم دی به یار یو ګناه کیږي او څلور گواهان به میلاویږي او هغه به دومره صفا گواهی ورکوي او عدالت ته به راځي او مجرم به نیول کیږي. ولی شریعت سزا سخت ایښودې ده، خو داسې طریقې سره ایښودې ده چې خلک غلط کار نه کوي، د خلکو جان محفوظ وي، مال محفوظ وي، عزت محفوظ وي. ځکه سخت شرایط یې ولګول. که تاسو چې موږ واقعات اورېدلي دي، هغه چې کم واقعات تاسو اورېدلي دي هغه د گواهانو د وجې نه دي، هغه د اقرار د وجې نه دي. نبی علیہ السلام ته یو کس راغلی معیز اسلامي او وایي چې ما ګناه کړې ده. نبی علیہ السلام ورته تا به نه کړي، نه ما کړې ده، نو تا به چېرته هسې خپل کړي به دي؟ وایي نه چې ما کړې ده. تا به تاسې لاس لګولي، نه چې ما کړې. هلکه وګورئ سیسکلي خو نه دي. سړی څه وایي؟ څلور پیرې تي د خولې نه خبر راوباسله چې هغه او نه ما دا ګناه کړې ده، وایي رجم یې کوي. او چې رجم کولو لا بوتلو کاڼې پې ویشتلې نو هغه په منډه کړله. چې په منډه کړله نو صحابه کرامو دا خلکو پسې ور منډه کړله، راګیرې کړلو، بیا ویشتلو. نبی علیہ السلام چې خبر شولو چې هغه تېښته کړې وه نو ویل چې تېښته یې کړې وه نو ولې هم تاسو بیا ایشتلو؟ پرېښودې به مو که نه؟ چې یو سړي منډه ووهله نو دې خو منډه ووهله، نو تاسو ولې راګیرولو؟ ولی دا سزا چې ورته میلاوي دا د اقرار د وجې نه وه چې سړی د خپل خبرې نه اوړي او اقرار پرې دی، خو مطلب ما جرم نه دی کړی. نو چې دی اوس وایي چې ما جرم نه دی کړی، تاسو له سزا ولې ورکوله؟ نبی علیہ السلام د دې دومره خیال وساتلو.